أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترمو، ننني درس کې د ښځو د منځ په حوالې باندې یو دوه درې خبرې او د ماشومانو د بوډاګانو د منځه په حوالې باندې یو دوه درې خبرې عرض کوو. ټول نه اولنۍ خبره خو دا ده چې زنانه که لمونځ کوي نو هغه د پردې ډېر زیات اهتمام او خیال ساتي، حتی دا چې تکبیر تحریمه کې د لاس اوچتوي نو دا دې هم د څادر یا د لپټۍ نه را بهر کوي، بلکې په هغې کې د دننه لاس اوچتوي او ډېر دی نه اوچتوي. یوه خبره. دویمه خبره دا چې د زنانو سب چې دی نو دا دی د ماشومانو نه هم وروستی یو ځای د نارینهو سره نه وي. درېیمه دا چې په تیزه باندې د قرات نه کوي، که د حافظه قرآنه ولې نه وي خو په تیزه باندې تلاوت ډېر نه کوي چې نارینه د هغې د اورېدو نه دغه نه اخلي. څلورمه دا چې د سحر لمونځ خصوصا چونکې په کور کې وي نو د وخته کول ورله پکار وي. او پنځمه دا چې داسې نری کپړه یا داسې تنګه جامه چې هغې په وجه باندې د سړي د ښکته کېدو پورته کېدو سره د هغې د بډۍ او د بدن پوره ستر چې دی نو کلاویږي، نو داسې تنګو جامو او د نرو جامو نه ځان ساتلو له پکار دي. او اوومه خبره ده چې د ماهوارۍ په دوران کې یا د حیض نه علاوه د نفاس په دوران کې د مانځه ته بالکل نه ورنږدې کېږي. په دغه ټیم کې لمونځ کول د دې دپاره حرام دی. البته دا یو خبره ده چې کوم لمونځ په دغې حیض په دوران کې یا د نفاس یعنې د څلوېښتۍ په دوران کې وشو پاتې شو دی نو د هغې قضا ورباندې نشته. بله مسله د زنانو متعلق دا چې زنانه د جمع په ځای باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده چې د جمع په لمونځونو کې د نارینهو سره د شرکت په ځای باندې چې څومره پردې کې په کور کې دننه لمونځ نو هغه ورله بهترین دی. علمای احناف وایي چې په یو صف کې نارینه زنانه دواړه ودرېږي نو د نارینهو یا د زنانو په هغې کې نارینه ودرېږي نو د هغه لمونځ چې دی نو هغه ماتېږي ورباندې، لحاظه په دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی. د ماشومانو د لمونځ په حوالې باندې هم دوه درې خبرې زده کول. یو هغه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې بچي د 7 کالو شي نو د لمونځ حکم ورته کوئ. نو د 7 کالو بچی چې شي نو هغه ته خو ظاهره خبره د لمونځ ورته یاد نه وي، نو چې نه وي ورته یاد نو د تعلیم په خاطر باندې ماشومان چې دي نو هغه صرف په ځان سره ودرول پکار دي چې هغه د لمونځ یو قسم هغه پیښې وکړي. په دې سلسلې کې که استاد یا پلار یا رور یا مور هغې ته یو ټکی وي او بچی ورپسې وي دا هم ټیک ده، او که نه لمونځ ورته بالکل نه یاد نو بس هسې هغه دغه ورباندې وکړي. او دویمه خبره دا چې کوم ماشومان هغه نابالغ دي اگر چې غټ دي لمونځ کولی شي نو هغه دې د نارینهو سره په مخکې صف کې هم نه ودرېږي، په دویم صف کې دې ودرېږي، بلکې په اولني صف کې د ودرېدو د نارینهو د مشرانو سره یو ځای مکروه تنزیهي ګڼي. و دا چې لمونځ که فرض کېږي کله په ماشومانو باندې نو د هغې دپاره بلوغ شرط دی چې فرض شي ورباندې. نو بلوغ نښې څه دي؟ د بلوغ یوه نښه خو دا ده چې هلک یا جنۍ هغه احتلام یې وشي، یعنې په خوب کې د هغه د تشو میچازو په ځای باندې مني اخراج وشي. او بله دا چې جنۍ یې نو د هغې باندې ماهواري ورباندې راشي یا زنانه د حامله شي، حمل ټهراویږي نو دې مطلب دا چې دا بالغه ده. دا شانې 15 کاله عمر زموږ په دې ځکه 15 کاله عمر ته ورسېږي نو دا بیا بالغه ده. په دې کې چې هر یو شرط راغی یعنې یا احتلام کېدو یا د حیض راغو په زنانه باندې یا حامله کېدا یا 15 کاله پوره شو نارینه دی که زنانه ده نو په دغې صورتونو کې بیا دا بالغ شو. چې بالغ شو نو بس په دې باندې اوس لمونځ فرض شو، دې نه وروسته به د لمونځ حساب لازما کېږي. د ځوانانو په مانځه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو ښکاره ده چې یاره د قیامت په ورځ باندې به چې کوم لمونځ د ځوانۍ په حالت کې شوی دی نو هغه عبادت که هغه لمونځ دی او که روژه ده هغې ته به د عرش د سوري لاندې شاب النشأ فی عبادت الله
په هغې کې به ورته دغه میلاویږي. د بوډاګانو په مانځه کې د بوډاګانو په حوالې باندې د هغې د مانځه متعلق دا خبرې یادول پکار دي چې بوډا ته په ودرېدو کې تکلیف وي نو په ناستې لمونځ کوي، په ناستې ورته تکلیف وي نو ډډه دې وهي، که په ولاړې باندې هم چېرته دیوال ته ډډه وواله، ستنې ته ډډه وواله، نو په دې باندې په مونځ کې څه دغه نه راځي. خصوصا تراویح ختمونو کې یا په اوږدو مونځونو کې مشرانو ته چونکې ودرېدل ډېر زیات ګران وي، نو لهذا که ستنې ته نږدې ډډه لګوله یا په کرسۍ باندې مونځ کوي یا په ناستې باندې یا دیوال ته ټیک لګولی نو په دې باندې دغه په مونځ دغه نه پرېوځي. البته که د رکوع د سجدې شکل یې نه شو کولی نو بس پر سر باندې داسې اشاره چې ده نو دا دې کوي، خو مونځ پرېښودل چې دي نو هغه نشته. د اشارې په دوران کې د رکوع سجده چې ده لږه کمه او د رکوع اشاره لږه کمه او د سجدې اشاره لږه اوږده پکار ده. بله خبره دا ده چې کم سړی دی چې هغه ته یا جذام دی، جذام مطلب دا چې هغه ته داسې تکلیف دی چې د هغې په وجې باندې که هغه په ځان پرده راچوي نو بدن ته یې مسله راځي، او که پرده نه راچوي نو بې پردې کېږي، نو هغه له پکار ده چې ځان له یوازې لمونځ کوي او په پرده کې کوي. فالج زده سړی دی نو فالج زده سړی داسې بیمار شو چې هغه د اوبو استعمال په خپله نشي کولی نو تیمم دې وهي، که تیمم هم په خپله نشي کولی بل دې ورله تیمم وهي، خو داسې دې نه کوي چې ګنې مونځ دې پرېږدي. نو دغه شانې بله مسله چې ده نو هغه د جومات په حوالې باندې او د زغه په حوالې باندې د هغې سړي په حوالې باندې چې هغه نوی مسلمان شوی دی او مونځ چې دی نو هغه له نه ورځي، نو د هغې دپاره دا ده چې یاره یو خو دا ده چې ټول مونځ د یادوي او د مونځ د یادولو پورې بس د مونځ دا کم فرایض چې دي دا دې پوره کوي او د قرات او د صورت فاتحې پسې او د نور مونځ په ځای سبحان الله الحمدلله او الله اکبر دا ذکر دې کوي او دا د لپاره د مونځ قایم مقام به وګرځي. او که داسې چې هغه محتاج تعلیم وي نو یو سړی د یو لفظ وایي او هغه کم سړی چې په مانځه باندې ودرېږي نو هغه دې ورته وایي. لکه بوډاواګانو کې بعضې خلک چې کله اخري عمر کې شي نو دماغ او دا صلاحیت یې لږ کم شي، نو که یو بچی یا وراره یا نوسی دا ورته ناست وي او هغه ته یو ټکی وایي نو او هغه ورپسې وایي نو دا هم دغه په مانځه باندې څه اثر ورباندې بد ورباندې نه دغه کېږي. او که رکوع سجده کې به تکلیف ونو اشاره هم کولی شي. دا ما د دې کتاب مسائل نماز په نوم باندې چې کوم کتاب دی نماز کې کتاب دا د مولانا اکرام الحق صاحب مرتب کتاب دی او مولانا سیال خان صاحب د طرف نه ماته تحفه شوی نو ما په دې وجه باندې د دې نه یو څو مسلې وکړې چې هغه مرحوم وفات دی نو چې د هغه دپاره د ثواب ذریعه مو ګرځېږي او زمونږ رهنمي ورپکې مو شي. الله دې د عمل توفیق راکړي، الله دې زمونږ د ټولو مونځونه په صحیح طریقې باندې سرته رسولو او د کولو توفیق دې الله مو ټول راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.